الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ کرامو، منگا حکایت نخجیرانو شعر وی سے درس کړو او دی شیرونو پورې را رسیدلیو. ہر کی جبرا اردو خود رنجور کرد تا ہمان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. نننی سبق د دې حکایت اتم حصہ د دې شیرونو نه نن شروع کیږي. جبر چبوت بستن اشکسترا یا بی پیوستن رگ بکسسترا. چون درین ره پای خود نشکسته برکی می خنده چی پارا بسته. وان که پایش در رهی کوشش شکست در رسید و را براق و برنشست. حامل دین بود او محمول شد قابل فرمان بود او مقبول شد. تا کنون فرمان پذیر افته ز شاه بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کرده درو بعد از آن باشد امیر اخترو. گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در این شق القمر. مولانا روم سه وخت د پاره د قصې نه بهر وتلی دی. اوس دا خبره کوي د لغت نه استدلال کوي. یو قسم د لغت نه استدلال کوي د جبر د عقیدې والو ته وایي چې ته ځان ناراسته کې او جبري عقیده خپله کې نو داسې مه کوه. نو وایي جبر چی بود بستن اشکستره. اصل کې جبر یا جبیره. جبر څه ته وایي چې دوه شیزه په لغت کې یو بل سره جوړاوی یو ځای کې. د دې وجې نه جبیره پټی ته وایي چې یو هډوکې مات شي یو ځای مات شي زخم شي نو بیا پې پټی لګوي. نو دا وایي چې یاره جبر دا د مات شوي تړلو ته وایي یو ځای کولو ته وایي. یا به پیوستن رګ بکسستره یا پیوست کولو د یو شلیدلي رګ چې هغه یو بل سره یو ځای کې او پټی ته تاو کې. وس چون درین ره پای خود نشکسته برکی می خندې چې پارا بسته. هر کله چې په دې لاره کې تا خپې نه دی ماتې کړي کوشش دې نه دی کړی ځان دې نه دی ستړی شوی برکی می خندې چا پورې خاندې چې پارا بسته او څه دې خپه تړلې ده. مطلب دا دی یو سړی دې خپې ماته نه ده خپې تړلې ده. ټیک شو. نو ته چاته د خندا مخ او خوله لرې. ته خلک ځان پورې خندې او که په خپله د خندا مخ نه لرې تا پورې به خلک خاندي ته خندلې نشې. ولې چې تا مجاهده نه ده کړې. یو سړی کوشش وکړي مجاهده وکړي وجاهدوا فی الله حق جهاده. نو که بیا ته توکل کې او د جبر عقیده چې څه خدای مقرر کړي هغه به کېږي مجاهده دې وکړه کوشش دې وکړه نو بیا خیر دی. یا ته یو مقام ته ورسې د توکل نو که بیا دغه عقیده خپلې نو بیا ټیک ده. تا د سره د ناراسته او لټۍ نه تیس مجاهده نه کې جدوجهد نه کې کوشش نه کې نو دا خبره مه کوه. وان که پایش در رهی کوشش شکست در رسید و را براق و بر نشست. او هغه کس چې د هغه خپې د کوشش په لار کې ماتې شوې یعنی دوړ دوپ یې وکړو کوشش یې وکړو جدوجهد یې وکړو محنت یې وکړو در رسید و را براق و بر نشست. هغه ته براق ورسېدو او هغه پې د بره کېناسته. براق هغه اسپو هغه سورلي وه چې پیغمبر علیه السلام ته د معراج په شپه حاصله شوې او هغه پې سور او معراج ته ختلی و. خو دلته ته مراد جذب الهی دی یعنی د مجاهدې نه وروستو انسان ته د جذب مقام حاصل شي الله تعالی جذب کی.
نو چې هر کله یو وخت پورې ته کوشش وکې نو الله تعالی بیا تا سره مدد کوي. حامل دین بود و محمول شد، قابل فرمان بود و مقبول شد. حامل دین بود، د دین حاملو هغه څوک چې ځان یې ستړی کړو او خپې د کوشش نه بالکل ماته شوې، د دین حاملو حمل کړی و په د بوج، اوس محمول شو، د محمول شو چې غد اسم مفعول یعنی د بار شو، اوس پورې دین په د بارو، اوس د اوچت شو. خدای پاک ورته دغه مسائل آسان کی. قابل فرمان بودو مقبول بود، د حکم قابلو یعنی قبلون کې و، نو څه شو؟ مقبول شو. مقبول د دربار د خدای شو. تا کنون فرمان پذیرفته ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. لکه مختلف مرحلی دي. تر اوسه پورې فرمان پذیرفتن قبلولو ته وي، تر اوسه پورې به د حکم قبلولو د پادشاه. مثال بعد از این فرمان رساند بر سپاه، دین رستو به د فرمان رسوي، آرډر بور کې فوج تا سپاه نه مراد فوج. مطلب دا دی چې لکه یو سړی او د فوج کې برتی وي، د پادشاه مورد نظر راشي او د فوج مشر جوړ کی. اول د پادشاه نه د اډرونه لې چې سوکم یا د خپل مشر نه، او بیا هغه ته مکمل اختیارات ورکي، ټول دغه په خپل کوي، اډرونه چلی او چې څه کوي، حاکمیت ورته ملو شي. تا کنون اختر اثر کرده درو، بعد از این باشد امیر اخترو. تر اوسه پورې ستورو اثر کولو پده کې، د دین رستو با د ستورو امیر شي، په ستورو کې به تصرف کوي. گر تو را اشکال آیت در نظر، د دې تشریح رستو کو، که چېرې تعالی په نظر کې اشکال دا خبره ته مشکل ښکاري، پس تو شک دارې در انشق القمر، ته په انشق القمر معجزه کې شق القمر کې شک کې چې پیغمبر علیه السلام کفارو ته معجزه وغوښتله، او پیغمبر علیہ السلام اشاره کو سپوږمۍ دوه ځای شوه، چې په دې کې سورت قمر کې اشاره هم شوې ده، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة یورزوا ويقولوا سحر مستمر. نو دا نږدې شو قیامت او سپوږمۍ دوه ځای شوه، او کدا کافران کمه نښه وویني نو د هغې نه مخونه واړوي، یورزو ویقول او سوی سحر مستمر، چې دا جادو دی همیشه شوی دی او دا راغلی دی. یعنی بیا هم دیو چې کله پیغمبر علیه السلام هغوی ته د شق القمر معجزه وښودله، ویل دا خو جادو دی، بیا یې مونه منله، انکار یې وکړه. په دې کې اوس وایي چې یاره اول خدا چې یاره لکه څنګه چې شیخ سعدي ویلی دی چې یوزی پورې انسان خپل جد و جهد کوي. شیخ سعدی فرمایلی دی بپای طلب ره بدان جا بره وزان جا ببال محبت پره. د طلب او د جد و جهد په نتیجه کې بعد د غزیتا ځان ورسه، بیا به د محبت په وزرو والوزی. دې ته اشاره کوي در رسید و را براق و بر نشست. ٹھیک شو؟ بیا به تا ته جذب الهی بیا به پاسانه سره ته دغه شي. یا مجازن ایسا شخص جو حق مجاہدہ کر کے واصل ہو جائے، چې د مجاہدے په نتیجه کې دی واصل شي. اول حامل دین تا کہ بار اعمال اپنی اوپر اٹھاتا تھا جو حاصل ہے سلوک کا، اب وہ محمول ہو جائے گا. کشش غیبی بالاسترار اس کو مقصود اصلی تک پہنچا دے گی جو حاصل ہے جذب کا. اول حق تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتا تھا، اب درگاہ حق تعالیٰ میں مقبول ہو جائے گا. جیسا فرض کرو کوئی شخص کسی بادشاہ کی فرمان برداری کرتا ہو اور اس کے بعد چند روز میں ترقی مراتب ہو کر خود سپاہ پر حکمرانی کرنے لگے. یہی حال اس طالب کا ہوتا ہے کہ اول اللہ تعالیٰ کی یا شیخ کامل کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ
खुद कामिल होकर शेख बन जाता है। د دې مطلب دا غشته دی چې اول به د الله تعالی حکم قبولولو یا د شیخ کامل بیا به دې حکمونه ورکوي، پھر خود کامل ہو کر شیخ بن جاتا ہے اور مسند ارشاد پر متمکن ہو کر طالبین میں تصرف تربیت و تکمیل کا کرنے لگتا ہے. یعنی بیا به دې په دې طالبانو کې تصرف کوي، توجہ به کوي، د هغوی تربیت به کوي. اور ابھی تک یعنی قبل کمال تک تو کواکب اس کے اندر اثر کیا کرتے تھے، ستورو به په دې کې اثر کولو. بعضی اثار تو کواکب کا ظاہر ہے جیسے گرمی و سردی، سنگ اثر بے کولو. اور بعضی اثار کے ثبوت پر بجز دعوی اہل تنجیم کے کوئی دلیل نہیں. اگر پہلے اثار مراد ہو تب تو کچھ اشکال نہیں، اگر دوسرے اثار مراد ہو تو یہ مضمون محض قول مشہور پر مبنی ہوگا. بہرحال جس اعتبار سے کہا جائے اب تک کواکب اس کے اندر مؤثر تھے، پھر خود یہ شخص کواکب پر حکومت کرنے لگتا ہے. حکومت کے یا تو یہ معنی ہے کہ ان کے اندر تصرف کرنے لگتا، پستوروں کے تصرف کی، تب تو یہ ایک قسم کی کرامت ہے. دا یو قسم کرامت شو جس کا حصول لازمہ ولایت نہیں مگر گاہے حاصل ہو جاتا ہے. اور مولانا کے کلام میں دوام اور استمرار کا کوئی لفظ نہیں تاکہ اشکال لازم آوے، بلکہ بوجہ قضیم غیر محصورہ ہونے کا یہ حکم جزی ہوگا، جس طرح شعر اول میں مرشد ہونے کا حکم کیا تھا. اور وہ بھی کامل ہونے کے لیے لازم نہیں بلکہ محض یہی امور وہ بھی ہیں جس کو چاہتے ہیں مربی قلوب و مرشد بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صاحب خوارق و متصرف الاکوان بنا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بالکل مخفی رکھتے ہیں. اور یہ حکومت کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص چونکہ فانی پہ اللہ ہو گیا ہے اور ایسی شخص کی خواہش بالکل تابع ارادہ خداوندی ہو جاتی ہے، اور کواکب کا محکوم ارادہ خداوندی ہونا ظاہر ہے. پس کواکب میں جو تغیر و تبدل بے ارادہ الہی ہوگا، چونکہ وہ تغیر و تبدل اس شخص کے خواہش کے موافق ہوگا جیسا بھی مذکور ہوا، پس مشابہ اس کے ہو گیا جس کے خود اس کی خواہش سے ہوا ہو. بین معنی مجازن اس کو امیر اختر کہہ دیا، اور اختر کے نزدیک اختر سے مراد قلب لیا جاوے جیسے اوپر ایک جگہ گزرا ہے. بہرحال اوس دلته دا خبره چیرې وای کتا ته اشکال ښکاري نو پیغمبر علیه السلام چې شق په سپوږمۍ کې څنګه تصرف وکړو، هغې ته اشاره وکړه سپوږمۍ دوه ځای کړه، نو خو پیغمبر و معجزه وه. آیا ولی هم دا کار کولی شو؟ کولی شي. کمې معجزې چې د پیغمبر نه د معجزې په شکل کې صادرې شوي دي، څومره پیغمبران چې تیر شوي دي، یا دا یو کامل انسان نه یا ولی کامل نه آیا کرامتن کې دی شي که نه؟ نو دلته د اشرف علي تانوي صاحب په پیدا کې لیکي مولانا کے استدلال میں اشارہ ہے کہ جو امر معجزہ نبی کا ہو سکتا ہے گو کیسا ہی بعید اور دشوار کیوں نہ ہو بطور کرامت ولی سے بھی واقع ہو سکتا ہے. وی د مولانا روم دیتے اشاره کوي کم کار چې د پیغمبر نه د معجزې په شکل کې صادریږي د یو ولی نه کرامتن دغه کار کېدی شي، دا واقع کېدی شي، الله تعالی د ولی په لاس هم کوي، بشرط کې کوئی دلیل مستقل اس کے امتناع پر نہ ہو. په دې شرط چې یو مستقل دلیل د آیت د آیې په منه باندې نه وي، جیسے ایتان بمثل القرآن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. د قرآن په شان څوک کتاب نشي راوړی. خدای پاک وایي چې یاره که تاسو شک کوئ چې دا موږ نه دی نازل کړی په خپل بندانو، د دې په شان یو صورت راوړی، نو دی وایي چې یاره دا څوک نشي کولی چې د قرآن او په کوم ځای کې چې امتناع نشته هر کار کېدی شي. اور یہی مذہب ہے محققین اہل سنت و جماعت کا. اشرف علی تانوی سے لیکي کم کار چې د پیغمبر نه په معجزې په شکل دنیا کې شوی دی تر اوسه د آدم علیه السلام نه تر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دا د ولی نه کرامتن کېدی شي، الله تعالی د په لاس کولی شي کرامتن چې وغواړي الله تعالی.
تازه کن ایمان از گفته زبان، هوا را تازه کرده در نهان. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، که این هوا جز قفل آن دروازه نیست. تازه کن ایمان، خو ته ایمان تازه که دا هر څه ممکن دي. خو د گفت زبان نه چې صرف په خوله وی، په خوله کلمه وی چې تصدیق په خپل زړه کې محکم نه وي، دا په خوله ظاهر اقرار سه اقرار نه دی. ای هوا را تازه کرده در نهان، ای هغه کسا چې تا خواهشات نفسانی تازه کړي دي په پټه په زړه کې، خواهشات نفسانی د هغې تابع یې. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. تر څو چې خواهشات نفسانی تازه وي نو ایمان نه تازه کیږي. کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. ولی چې دا خوا هوای نفسانی دا بغیر د قفل یا قلف جرنده او تالا د هغه دروازې نه دی. کومې د علوم او حقایق د دروازې قفل خواهشات نفسانی دي. ٹھیک شو؟ کله چې ستا خواهشات نفسانی تازه تا ته علوم او حقایق او اسرار ته ستا رسۍ دی ته نه کیږي، یا به تالی قلب بی تاله بی هغې ته به جرنده چولی شوي که غواړي چې د علوم او حقایق او اسرارو دروازه کولو شي خواهشات نفسانی به ته د شریعت تابع کې. او لکه څنګه چې حدیث شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. لا یؤمن احدکم تر هغه پورې یو سړی کامل مؤمن نشي جوړېدی یو ستاسو حتی یکون تر هغه پورې چې شي خواهش ته د تابع هواه تبعا لما جئت به، دا هغه دین چې ما راتله کړي په هغه سره کوم دین چې ما پیش کړی دی تر څو خواهشات نفسانی د هغې تابع نه کړي مؤمن کامل نشي جوړېدی. نو دې کې هم شعرونو کې هم دې ته اشاره وشوه. کرده تاویل لفظ بکر را خیش را تاویل کنne ذکر. ویتا بکر محفوظ الفاظ دلته مراد دي. بکر چې کوم شي لاس نه خوړلې، کومه جنۍ چې واده شوي نه هغې ته دوشیزه او باکره وایي. نو ویتا محفوظ الفاظ دلته مراد دي. دس نه خورده خیش را تاویل کنne، ته په هغې کې تاویل کې نو په خپل ځان د بدل که تاویل وکړه. په ذکر نه مراد قرآن دی. انا نحنو نزلنا الذکر، دلته ذکر په معنا د څه دی؟ د قرآن دی. وی قرآن مه بدلوه. ٹھیک شو؟ په خپل ځان کې څه وکړه؟ تاویل وکړه. تاویل څه ته وایي؟ مثلا یو کلام اړول د یو کلام د یو خبرې په خلاف د ظاهر معنی داغه یو تاویل پکې کې بله معنی روباسي، یا د هغې یو تعبیر و تفسیر د باطن د کلام کې دیتا تاویل وی. کلام او خبره اړه نو ته په الفاظ قرآنی کې تاویل مکوه، په هغې کې د ځان د تفسیر مکوه، ولې چې د دې نه منم شوې ده. من فسر القرآن برایه فقط کفر. یو سړی په خپل رای د قرآن تفسیر کوي نو په یقینا کافر شو. دا د حدیث شریف الفاظ دي چې څوک په خپل رای د قرآن تفسیر کوي نو کافر کیږي. نو مولانا روم هم دې خبرو ته اشاره کوي. کرده تاویل لفظ بکر را خیش را تاویل کنne ذکر را. وی خپل ځان بدل که. تاویل نه مراد بدلول دي. وی خپل ځان بدل که، قرآن مه بدلوه، د قرآن معنی او مفاهیم مه بدلوه. فکر تو تاویل کرده ذکر را، ذکر را مانو بگردان فکر را. ستا فکر په قرآن کې تاویل کړی دی، د هغې معنی بدل کړی ده، اړولې ده. ذکر را مان، ذکر فرېږده، قرآن مان د ماندن نه دی، یعنی مان یعنی بمان پرېږده. و بگردان فکر را، خپل فکر وګرځوه واړوه. بر هوا تاویل قرآن می کنه. په خواهش نفسانی ته د قرآن تاویل کې معنی اړه پس تو کس شد از تو معنی سری ټیټو کګه شوا ستانه هغه سنی معنی. سنی نه معنی مطلب روخانه، رڼا، اوچته، بلند مرتبه. هغه ته معنی دی ولا بدله کړه. ضیافت تاویلی رقیق مگس. ضیافت یا ضیافت یو په ضواد سره ضیافت دی چې هغه دعوت او مهمانۍ ته وایي. دا هغه نه دی، دا په ضا سره دی، په زی سره دی. نو ضیافت یا ضیافت دا څه ته وایي؟ دا
جعل سازی، فریبکاری، غلط بیانې ته ضیافت وایه. ټیک شو. او ضاف ضیوفن دا کوټه سیسته وایي چې یو څه کې ته دوکه کې ملاوټ وکې نو دې ته څه وایه؟ ضیافت یا ضیافت. تاویل رکیک مګس دا مچ رکیک یعنی سپک او ناقص تاویل. اوس یو مثال ورکوي. مانده حوالت بدن طرفا مگس کو همه پنداش خود را هست کس. وستا احوال حال احوال دا آغا عجیبه طرفا د ناشنا مچ سره پاتې کیږي. کو همه پنداش خود را هست کس چې هغه همې پنداش همدغه رنګه ځان ګڼلو چې دی یو کس دی، زه څه یم. مچ ذهن کې څه عجب پیدا شوی و. وایي ستا مثال د دې مچ سره مشابه دی چې په قرآن کې غلط تعویل کې چې دغه مچ ته د دغه مچ په شانې. از خودی سر مست گشته بے شراب ذره خود را بدیده آفتاب. دی د تکبر نه مست شوی و، بې د شراب څکلو نه یو مچو مست شوی و. ذره خود را بدیده آفتاب، د خپله ذره چې د یو ذرې حیثیت یې درلوده دا یې نور لیدلو چې زه د نور عمره لوی یم. د حالان کې دی د نور په مقابل کې ذره و. وصف بازان را شنیده در بیان گفت من غنقای وقتم بی گمان. وی د بازانو صفتونه د په بیان کې اوریدلی وو او دو ویلی چې زه عنقای وقت یم. عنقا مارغه یم، د وخت عنقا یم، دا قیمتي مارغه دی نایابه. عنقا ورته وی خو فارسی کې دا عنقا تلفظ کیږي چې زه د وخت عنقا یم بې د شکه. یو عجب پکې پیدا شو. گفت من دریاو کشتی خوانده ام مدت در فکر آن میمانده ام. دو ویلی چې ما د سیند او کشتی چې په سمندرونو کې کشتی ګرځي دا کتابونو کې ما لوستی دي، دا علم ما کړی دی. مدت در فکر آن میمانده ام، څه زمانه د دې په فکر کې زه پاتې شوی ما. آن مگس بر برگ کاهو بو بول خر همچو کشتی بان همې افراشت سر. وای دغه مچ د څه چل کړی چې خر میتیازې کړي دي او په هغې کې یو بوس شان سپک دا په اوبو روان شوی دی، دا ډکې اوچت کړی دی د بوس په شان سپک. نو دا مچ راغلی دا خر میتیازې کوي او دی په اډه کې ناست په بوس باندې او روان دي، میتیازې روانې دي. دی وایي چې ګینې زه په سمندر کې یم او دا کشتی ده. ځان سره سوچ کوي. ان مګس دغه مچ د دغه بوس په پاڼه باندې چې سپکه شان پاڼه وه و بول خر او د خر په میتیازو کې هم جو فارسی کې بولو ته شاش یا شاشه ویه. هم چو کشتیبان همې افراشت سر، د کشتیبان د ملاح چې کشتی چلی او په کشتی کې ناستی د ځان دوی د کشتیبان په شان سر اوچت نیولی، سر به اوچت. افراشتن یا افراختن اوچتول او پورته کولو ته وی. د مچ په دغه میتیاز روانې وي او دی په بوس په ډکې ناستو او ویل زه بس کشتیوان یم او سر یې اوچت کړی. اینک این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل و رای پن. وی دا سیند دی او دا کشتی ده او دا زه یم. هغه اوبه چې روانې وي د میتیازو وی دا سیند دی، دا بوس چې دا کشتی ده. و من مرد کشتیبان، زه کشتیوان یم. و اهل رای و پن او د اهل رای و د فن یم. بر سر دریا همې راندو عمد می نموده شان قدر بیرون جهت. د سیند په سر د همدغه رنګې عمد چلولو. عمد څه ته وایه؟ عمد هغه ستنه یا هغه لرګی چې په هغې باندې کشتی والا یا مانټکي هغه کشتی چلی. دا کشتی د بندر عباس ښار د دې خلیج فارس په غاړه به ولاړې وي نو دې کې چې به څوک سورېده نو کشتیوان چې به کشتۍ اوبو ته وغورځوله نو اول اوبه لږي نو داسې سلرګي به دواړو سره دکې به یې ورکولې. نو بیا خو پکې جنریټري او ماشینونه بیا به ډېر تیزه چلیدی. نو دغه حمد یو حمد دی، حمد لکه حمدن په قصد ارادي او نیت سره یو کار کول هغې ته حمدن وی. حمد قصد کولو، په قصد سره یو کار کولو، په نیت سره اراده کولو. خو دلته
مراد دغه قصد نه دی عمد دینه مراد دغه آله ده چې په اردو کې ورته چوپو وایي چې د کې په اول کې شتیله ورکړي او د سین منځ ته چې ورسې بیا سټارټ کړي د په خپل ذهن کې دغه خپې بیا دغه کول او والی او روانو می نموده شان قدر بیرون زهد او دته د حد نه بهر د ارس ښکارېده چې دا زه په سمندر کې روان یم او په کشتۍ سورم بود بے حدان چمین نسبت بدوان نظر کو بیندان را راس کو وی بے حد دغه چمین نه مراد بول و غایت دی خو دلته ته مراد بول دی دغه بول چې دی د په نسبت بیر بے حد یو سمندر ښکارېده ان نظر کو بیندان را راس کو هغه نظر چې دا سم وویني او دا تشخیص کې چرته دی مچ سره دومره سوچ او دماغ چرته چې دا سمندر نه دی لکه دا خو هر زیو بدی اوس به وچی شي عالمش چندان بود کش بینش است چشم چندین بحر هم چندینش است عالمش چند د عالم هم دومره چې څومره د بینش او دماغ او سوچ د فکر او بینش و د چشم چندین دلته ولګه سکته کوي نو دا مصره چې وایي چې دلته سکته وکړي نو تاسو به پې پوه شئ چشم چندین چې څومره سترګې نظري بهر هم چندینه شست د سمندر هم هغومره دی دته د ده چې څومره وړې سترګې وي دته د امتیاز سمندر ښکارېده چې څومره سترګې چې څنګه ژرنده هغسې دوړه د مچ به څه نظري دته دغه سمندر ښکارېده نو چې څومره سترګې دا مصره لګه په دې لږ سوچ وکړئ چشم چندین سکته به وکړې چې څنګه سترګې وي نو څه چلی بهر هم چندینه شست بهر هم هماغومره صاحب تاویلی باطل چون مگس وهمی او بول خرو تصویر خس د باطل تاویل چې څوک کوي په قرآن کې یا په حدیثو کې د هغې غلطه ترجمه کوي او د ده مثال د ده کمچ دی د ده وهم او خیال د دغه بول خر دی د خر متیازي دي او د خس تصویر دی چې دی پې ناست دی او ګرځي ځان نه خیالاتو کې گرد مگس تاویل بگذارد برای آن مگس را بخ گرداند همای کچره مچ دا پرای سره تاویل پریدي مچ نه مراد دلته دا ذلیل او خسیس انسان چې د قرآن او حدیث ماهر نی او هغې کې څه کوي تاویلات کوي د هغې اهل نی قرآن په خپل رای سره تفسیر کوي دته مولانا روم مچ وې که دې پرای سره دا تاویل پریدي د قرآن تفسیر پریدي آن مگس را بخ گرداند همای هغه آن مگس را بخ گرداند همای دغه مچ لره به بخ به ته هما جوړ کی هما یو مارغه دی یعنی بخ بدل ډیر اوچت مقام ورکی آن مگس نه بود کې شین غیرت بود هغه مچ نو چې د دا غیرت وي روح ونو در خوري صورت بود د روح بیا په اندازه مناسب د صورت نه دی یعنی که تاویل پرای سره پریدي دا بیا ذلیل انسان نه دی بیا ډیر اوچت سړی دی د ده نه به ډیر اوچت کار واغستی شي همچوان خرگوش کې برشکو بر شیر زد لکه څنګه چې هغه سوی په زمري باندې حمله وکړه او هغې ووالو روحي وکی بود اندر خورد قد د ده روح د دغه خرگوش اخر کیسه کې راځي چې اخر دغه زمری چې او دغه سوی په دوکه کې بوتلو وی دلته لار کې یو زمری دی او هغه لار کې ناست دی وایي چې تاسو به نور ښکار دغه بل زمري له نه لیږئ زمری دوکه کو چې کوی ته راوسته خپل تصویر یې ولید او چې په جذبه کې ورودانګل او هلاک شو نو وایي لکه څنګه چې دغه سوی زمري ووالو حالان کې د ده روح دغه د قد مطابق نه و د چې کم کارو کو سوی د دې نه دا توقع نه وه همدغسې چې ستا علم دی او ته تقلیدو کې متقدمینو علماو چې کم تشریح کړي تفسیر کړي دی د ځان نه تاویل په رای سره مه کوه قرآن کې په رای سره تفسیر مه کوه الله تعالی که ډېر کم علم ستا اوچت مقام به درکړي تاله به ډېر سوچ فکر او عقل درکړي خو څه اوسه د هغوی په نقش و قدم پسې لاړ شه د ځان نه قرآن کې تفسیر مه کوه دا درس په دې ځای ختمو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین